یاره زه به ووایم شکر الحمدلله موږ همیشه دغه کوشش کړی چې د پښتنو د اصلاح کار وکړو. واړه زما سره مینه کوي لکه چې واړه پکې اکثر تختو مره تختو منه لوی نه د واړه مازیت پیژني بل زما دوه درې نومونه اورې جوړلی او ګلچپړې او چغوټېډ نوم پکې پسې پاشه دی چې په چغوټېډي نوم چغوټېډي نوم باندې زما خلک دنیا مه پیژني اورې لکه مشهور دغه نوم زما ډېر مشهور شوی دی. د کلنډر یم که نه اورې کلنډري کوم د خوب کې زه چغې وکړم شین په دې پوره ساله کوټه شین په خوب کې اورې نو لکه هغې زه چې هغه ډېر مشهور زه پکې چاړه یم چاړه که نه زه اورې شین په دې اصاله کوټه نه وي نو هغه شي باندې ډېر مشهور شوی یم اورې مخې ته دا د شبیر کور دی نو په هغې کې زه د مشر ورور یم او ما واده کړی د واده نه یې کړی نو هغه زما بچو سره ډېر مینه کوي بیا چې کله زه دله واده وکړم نو د هغې نه بعد بیا هغه زموږ هغه سلسله نو بیا روان شي لکه هغه دې واده وکړي زما د مینې محبت کم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه یم معاذ خان یوسفزی تاسو ګورئ لایف نیوز. قدرمنو کتونکو زما سره په خوا کې ولاړ نورواحد خان او د هغه ټیم چې د سوات کې پی کې واینز په یو پلیټفارم باندې ستاسو په مخونو خنداګانې راولي هغوی را سره موجود دی. دونه به یو څو پوښتنې کوو خوازخیلي پارک ته راغلي او د دوی شکریه به هم دا کوو چې موږ له یې ټیم راکړو. نورواحده ډېره مهرباني د ټیم راکولو. الله دې عزت نصیب کړه الله دې خوشحاله آباد او ښاد ساته چې تا موږ د دې خبرې جوګه وګڼلو چې زموږ سره یو دوه خبرې وکړي جي ډېره مننه خوشحاله اوسه جي. نورواحد خان دا راته ووایه خوازخیلي پارک ته مو څنګه راته وکړو؟ اختر دی زمونږ دا بچي م اکثر کړېږي را کړېږي که نه وایي چکرې مکرې را باندې ولګوئ نو بس په دغې خاطر د خپلو بچو له مې لږ وخت وایستو ما یې چې یو ساعت چې کوم دی د دوی سره تېر کړو دوی هم خوشحاله شي. نورواحد خان موږ ولیدو ستاسو چې دی ډېر زیات پین دي خلک راځي ستاسو سره پکچر وباسي د خلکو ریاکشن تاسو سره څنګه دی؟ یاره زه به ووایم شکر الحمدلله موږ همیشه دغه کوشش کړی چې د پښتنو د اصلاح کار وکړو داسې یو کار وکړو انسان دی که نه بله ورځ دی نه یو چې هغوی موږ ته لاس اوچت کړي په ښو الفاظو کې یاد کړي نو د پښتنو زموږ سره ډېره زیاته مینه ده. موږ چې دا نن څه په دې لاره ځو په دې پلیټفارم باندې مخکې مزل کوو دا هم د دغې خلکو سپورټ دی د دغې خلکو داد دی د دوی نه چې کوم دی زه ډېر زیات خوشحاله یم او موږ به هم دغه کوشش لرو چې دوی زموږ نه مطمئن دي. نورواحد خان دا راته ووایه د سوات کې پی کې واینز آغاز مو د کله نه وکړو څنګه یو سوچ راغی چې یاره موږ هم دغه شان یو پلیټفارم ځانو جوړ کړو او د خلکو په مخونو چې دی موږ خنداګانې راولو. د سوشل میډیا دغه دور چې شروع شو دا بعضې فنونه نه دا په انسان کې دننه الله پاک چې کوم دی څنګه د انسان پیدا کړي د هغه سره فطرتي دغه فنونه وي په هغې کې یو شاعري ده بل دغه ایکټینګ دی. زما ډېر زیات چې کوم دی د سیډي د وخت نه یو شوق و خو کله د سیډي وخت چې ما کتو نو هغې کې فحاشي وه د معاشرې له چا څه ورکول نو الټه ګمراهي وه زموږ ماشومان زموږ کلچر چې کوم دی هغه ډېر غلط طرف ته دوب و خو بیا هم زما دا زړه به ډېر زیات کړېدو دې خبرې ته چې زما د معاشرې له په ښه انداز کې په ښه عکاسۍ کې داسې یو شیز ورکول غواړي چې دوی د هغې نه عبرت واخلي نو بیا مې یو سوچ ذهن نه راغی چې داسې اصلاحي خاکې د هغه خاکې چې هغه کې په نومي خو په اخره کې د هغې سره اسلامي زما د ینګ جنریشن له نو تقریبا زموږ د دې کار 3 کاله وشو چې دا روان دی او انشاءالله دغه شانتې دوام یې موندلی دی او د دې ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. نورواحد سره به نورې خبرې هم کوو راځو امیر صاحب له ده سره هم یو دوه خبرې کوو. امیر صاحب دا راته ووایه خلک د سره میلاویږي تصویران وباسي څه محسوسوئ؟ یاره بس ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو ډېر خوشحاله یو د دو شکریه ادا کوو چې دوی زموږ سره پکچر وباسي موږ نه خفه کېږو داسې ملګري پکې اکثر یاره دغه وکړي تپوس وکړي چېرې موږ ستاسو سره پکچر وباسو خفه کېږئ خو نو موږ وایو نه خفه کېږو نو خوشحاله یو ته ډېر زیات. صحیح. دا راته ووایه کوم یو ډایلاګ ستاسو داسې مشهور شوی چې په هغې باندې لکه تاسو دې ځای ته راورسېدئ؟ یاره دا خو موږ خو ډېر خاکې کړي دي خو ما او زما د ملګري نورواحد صاحب دا کړی دی او دا د شبیر کور دی نو په هغې کې زه د مشر ورور یم او ما واده کړی د واده نه یې کړی نو هغه زما بچو سره ډېر مینه کوي بیا چې کله زه دله واده وکړم د هغې نه بعد بیا هغه زموږ هغه سلسله نو بیا روان شي لکه هغه دې واده وکړي زما د مینې محبت کم شي د هغې نه بعد بیا لکه دغه ختم شي که نه د انسان هغه کم ولي شي نو د هغه نه په دې خوا بس بیا زموږ دا چینل روان شو د خیر سره د دې ساده پوره ورسې شو. کتونکو دلته را سره ایوب هم ولاړلی چې د سوات کې پی کې
ټیم چې دی سره او هغې کې د ده یو ښه کردار دی. د سره هم یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر مننه. الله به دې ښه ساته. ټیم راکړو. خیم جي خوازخیلي پارک ته راغلی خلک د سره پیکچر وباسي. دومره عزت ته دې ته په څه نظر ګورې؟ څه ویل بس پټ نه سواد کې بګیونس کې زه کار کوم پټ به ډوب نشم کولی. خو زموږ ډاکټر صاحب موږ مینه راکوي او یو خبره موږ د شل شبیر ماته کوي او ما پکې شبیر پکې هم خوښوي او نورید پکې هم خوښوي. ما زیات واړه زما سره مینه کوي. هغې چې واړه پکې زه اکثر تختو مره تختو منه لوی نه دا واړه ما زیات پېژني. بل زما دوه درې نومونه اورې جوړلې او ګلچپړې او چغوډېډ نوم پکې پسې شوی دی چې په چغوډېډي نوم و. چغوډېډي نوم باندې زما خلک دنیا ما پېژني اورې لکه مشهور دغه نوم زما ډېر مشهور شوی دی او بس نور به زه څه ویم اورې دغه تصویر مې سونه دا وکاږي او دا راته ووایه کوم یو ډایلاګ ستاسو داسې مشهور شوی و چې تاسو بې لکه داسې ته راورسېږي؟ نو ډایلاګ خو په یو کې زه دغه یم د کلنډر یم که نه اورې کلنډري کوم د خوب کې زه چغې وکاږم شین په دې پوره ساله کوټه شین په خوب کې اورې او نو لکه هغې زه چې هغه ډېر مشهور زه پکې چاړه یم چاړه که نه زه یم اورې شین په دې اصاله کوټه نه وي نو هغه شي باندې ډېر مشهور شوی یم اورې مخې ته جو ساله. د دې دغه نه علاوه تاسو نور څه کار کوئ؟ زه به غلطه کیکونو میکونو کار مر کوم کیکونو کار مر ټول به علاقونه ګرځم لکه اورې او لکه زموږ ویډیوګان ډېر زیات خلک خوښوي لکه ډېر زیات لکه کور کتو ویډیوګانې که نه لکه زه غول بټې نه غږو اورې نو بس تاسو مینه زموږ سره ده و دوی الله به ښه ساتي و صحیح ده ډېر. کتونکو دا وحید الله خان نورواحد خان او د هغه ټیم سوات کې پی کې واینس نورواحد خان له پاخي لګي راځو. نورواحد خان څه پیغام لرئ کتونکو ته؟ ډېر کتونکي دي ستاسو. صحیح سوشل میډیا عام شوې ده. زما یو اهم پیغام د دغه ملګرو ته چې راشئ سوشل میډیا په ښه مثبت طریقې سره استعمال کړئ او دغه یو سوچ دغه یو فکر باندې چې زه یو ویډیو کوم یو میسیج ورکوم چې د دې نه زما ینګ جنریشن د دې نه زاړه خلک بوډاګان چې څومره هم دي چې هغوی ته څه نه څه پیدا ورسي. نن سبا زموږ سوشل میډیا پلیټفارم چې کوم دی د ښه تلو په ځای باندې ډېر بد طرف ته روان دی. نو زما همیشه دغه کوشش وي چې ښه کار وکړئ لږ کار وکړئ خو ښه کار وکړئ چې خلکو په ښه الفاظو کې یاد وساتي. ډېره مننه ټول ملګرو خوشحاله اوسئ. کتونکو دا نورواحد خان د هغه ټیم د هغو ګټورې خبرې تاسو واورېدې. د بل پروګرام پورې خپل کوربه ماسخان له اجازه راکړئ. الله پامان.